رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دوستان خدمت و شرف جمعة المبارك اور ربیع الاول میاشت اور بعض علماء کا مطابق نن 12 ربیع الاول اور بعض علماء کا مطابق نن 12 ربیع الاول نبی بہرحال ربیع الاول میاشت او دا میاشت الله کریم ته فضل پدې میاشت کې الله کریم د جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته بعثت کړی او راغلی دغه پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے داس مخلوق بنی جاغت جناب نبی کریم محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نمڑی رسول دنیا پیدا کے دونا اڑان دے چکر دنیا انتہا کی ڈول دیکھے والا اللہ پیغمبر شاہ محمد دا سے پیغمبر اور اللہ کریم فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمین جمع عالم دا وہی دنیا کی سمر عالم نے تمام پیغمبر نے فرمت رحمت دے گئے سمرا چاوانے کو دنیا کی رازومن جرنل یو سو خبره دنیا کې انسان جوړ دی په دې موضوع ما مخکې جمعه کې خبره کړم په دنیا کې انسان جوړ دی نه انسان وایي چې زه په دنیا کې جوړ دی نو په دې کې زه هر قسمه خطر نه بچم او چې ما ته امني ما ته سکوني ما ته راحتي ما ته خوشالي نه دغه داسې کول پکار دي چې دا انسان خپل ژوند کې راولي او دا انسان په ژوند په خوشاله سره دی دا څه کول پکار دي دغه علماء کرام یو څو ټیپس ورکړي یو څو کېپسول ورکړي چې کوم انسان دا استعمال کوي دنیا کې ولا انسان زیاتر ته پریشانونه شکار کیږي خاص کر چې انسان کم بدن سره تعلق ساتي بیماری وغیرہ دا انسان به الله کریم دا بدن د بیمارونو زیاتر ساتي په دنیا کې انسان ته خوب څه شي خپل ځان دی انسان اسے 24 घंटे हट्टा कट्टा रोग जोड़ सेहतमंद चिदायम इंसान खुशहाल है
دی دا غواړي لیکن د سره د صحت سوچ فکر نشته دی. دی د خپل صحت دی غواړي لیکن د سره د قدر او قیمت نشته دی. چې څومره صحتیاب خلک په دنیا کې روغ دي دا څه ته ویلي دي چې دوه کاته موږ په دې نیت کړی یا الله دې ټکی اورېدلې دي نه صدقه په دې نیت ورکړی یا الله چې زما صحت سره ټیک دی او چې فکر اکران له ورځي کنه او دا کان اعلان دي شي بیا صدقه ورکړي چې کله په کان له ورځي او دا کان اعلان دي شي بیا دې نو واپل کوي. بهترین سوچ دا دی چې انسان د خپل صحت لپاره علما وايي چې کله انسان سبا کوي سبا شي ډیر باسي ګوري ځان ته بدن زما الحمدلله ټیک ټاک دی صحت برابر دی الحمدلله دی وي او دا دعا دی وي پابند سره اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. مختصر الفاظ اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. الله ستاسو صفات وړو الله ستاسو دنیا او آخرت کې راحت وړو دا حاصل وره الله دنیا کې خسته ژوندۍ آخرت کې خسته ژوندۍ دا نه وړو. کوم انسان تاسو چې نه کړي زنن را پاس زما صحت بالکل ټیک ټاک الحمدلله نه دی ویلي نه وایي او نه په دینیت صدقه ورکړه چې ټیک ټاک یم او نه په دینیت وګورا کاته موږ کړ چې سیما ټیک ټاک یم. علماء هر انسان د خپل ژوندۍ دا مشغله وګرځي د سحر کو دی ټیک را پاسې ده دې وګورا کاته نه بل خامخا د الله تعالی لپاره کې په دینیت زما صحت سره ټیک الحمدلله دې صدقه ورکړي په دینیت باندې زما صحت سره ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ پیغمبر فرمائے د انسان بدن کې 380 یا 380 جوړونه دي او په هر انسان باندې د دې جوړونو صدقه ورکول لازم دي د هر یو جوړ څومره جوړونه انسان باندې بدن صحابه رضی الله پیغمبر زموږ ته پرواز نه کیږي چې موږ لکه صدقه کو 380 جوړونه چې 1 روپیا ورکړي دا چې پرواز کړي او بیا دې ته ورکړي الله پیغمبر فرمایي دا صدقه دا چې بلا باندې تکلیف دې شي ستروت ته غدا سکه سیټ لار دې رو وکړه اے وینور اندر تاسو نو راشه دا پرې دا کې تاسو نه اساسه تکلیف دي وای ان تلقى اخاك بوجه طلق یو مسلمان روز سره پکولو تندې باندې ملو شرون تندې باندې وای دا پټه سره ان تلقى اخاك بوجه طلق مسلمان روز سره پرون تندې باندې کولو تندې مسکا سره ملو شو دا بهترین صدقه امون خو چې دې را پاسونه زمونږ هم لکه چې مسلمان سره ملو شو کنه الکه دیارس بجې سلیریش بجې دیارس بجې پورا سلیریش بجې 24 بجې الله دې نه یو مسلمان به ترنه پورې دا سوچ دی کړي الا ماشاء الله شته دنیا کې لیکن دې خپل خوشا کېږي چې انسان په دې سره صدقه ورکړي زما الحمدلله سي ټیک ټاک دا بچا دی او دا بچا نه کړي چې ورا کاته موږ زما صحت سره ټیک دی دا بچا دی کړي نن رسد عزم دا خپل وس مطابق په صدقه ورکول الله کریم په نوم باندې په دې نیت زما صحت سره الحمدلله ټیک دی او دې دعا وای دا ثابت ده اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه
والآخرة. علماوي بیا بهترین ټیم د دې دعا دی چې انسان د اذان او اقامت په میاشت یعنی ماسپښین اذان وشو ناغه پسې دا دعا وایا درې پیره کم اس کم په وکړه لکه اوس دا ټیم د دې بهترین ټیم دی اوس ولکه هر ما ته وخت دی اوس مو آیا ولکه روز په مثال بتاوي اذان وشو اذان میاس کې دا درې پیری وای اللهم اني اسالک العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. خدا بد مرغه چې زموږ سره دا احساس زموږ سره دلچسپي نشته کنه دا بیا دوه څنګه بس ما وی بس خبره ختم دنیا دو ټکو دا پاره پیسو دا پاره موږ سکو پورا سلیبس یادو ولیکن د صفت صحت دا پاره او د خپل ژوند د پاره زندګۍ د پاره موږ ټوټه کې نشو یاد دا په ډېر ګران دي آسان الله رسول نعرض میں دا کو چې هر انسان په ځان دا لازم کی روزانه و صدقه ورکو الصدقه ترد البلاء صدقه سره الله کی مصیبتونه لري کوي پریشانی لري کوي ډېر بهترین کار دی انسان بھی اللہ کی نزدیکی انسان کی سخاوت راضی مشکات شریف کی روایت تے صحیح انسان چدا اللہ تے نزدے رے قریب الی اللہ قریب الی الناس قریب الی الجنت بعید من النار صحیح انسان اللہ تم نزدے دے خلق تم نزدے دے او جنت تم نزدے دے او جہنم نہ لرے او بخیل کنجوس انسان دا خلق نم لرے دا اللہ نم لرے دا جنت نم لرے او جہنم تا نزدے دے کم انسان بخیل انسان نصدقی سر بتا کہ یو سخاوت راضی اور یو انسان علماء یو انسان دیر نیک انسان دے یو موز نہ قضا کئی تحجد نہ قضا کئی پابندے سر او کنجوس دے بخیل دے بل طرف انسان دے بس آپرز موز کئی باقی نوافل وغیرہ تحجد نہ کئی و سخاوت بخیر و جگہ صحیح انسان دے نیک انسان نہ بہتر چاکر سخاوت اللہ نے ممکن سخاوت میں دے نصدقی سر و یو استاق دا کہ اللہ سخاوت را بلی بل مصیبت پریشانی نہ بچے اور جو صدقہ انسان نہ کئی نبی خام خارا گیری گی نصدقہ 100 روپے کبا اور آگر سے بیا بزرگونے لگے ان یعنی کا تیار ہو لیکن دیتا تیار ہو نہیں ہو سکتے من تیار نہیں اللہ نے مجھے سے دبر دے مخی مخی تیار ندار دے خیستو سولی دوستان ہو یو پابندی سره صدقه ورکړو لکونه نو 200 روپے صدقه خپل صحت لپاره د امت مسلمه لپاره د دې صدقه یو بابا مو تاسو له الله دې په سره دا امرغه چاندا هم په سره ورکولا چاندا مدرسې په صاحب کې وای دا شلو په دې داواله دا ټول مسلمانانو سره صدقه ده څومره مسلمانان په دنیا کې دي په پاتشي دي او څومره ژوند دي وای دا دې سره صدقه ده وای دا الله الله مدرسې په لنګر کې پیسې استعمال دا څنګه لښتا او چاته په کې باندې دا بهترین اعمال دوستانو صدقه ورکه تنفل په دې نیت باندې کول او دا دعا وې دا بهترین اعمال ان شاء الله نو په پوره ډول کې او چې دا دې بیا چاته ته مخاله تر اخر راځي الله یې سره موږ راځي یا الله سبحانه و تعالی مشالات کا شرط دی کہ اللہ سبحانه و تعالی برکت راوچ زمون راځي دا خبر الله سبحانه و تعالی دا ټول خیرات او ایمان